ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانان ورونو تیرے جمعے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنځه صفات الله جل جلاله بیان کړی دي. تیر جمعه کې مندا بیان کړو او نن مزید هغه بیان ورته خبرې پوتې دي هغه مکملو. نو د کوم آیات مبارکات سمختمو ذکر کوم دي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پنځه صفاتونه الله رب العزت ذکر کړی دي. اول صفت لقد جاءکم رسول، صدا رسول من انفسکم د تاسو جنس نه ده، یعنی جناتو نه ده نه فرشتو نه ده بلکې انسانانو نه ده. اور اندرنګه کومه ده بین صفات نبی علیہ السلام له دا بیان کړو عزیز علیه ما عنتم، تاسو باندې تو هغه شای کوم تاسو په مشقت کې اچوي په تکلیف کې ما چوي نو هغه د واجنه مو نبی ته ډېر تکلیف راسي، یعنی نبی علیہ السلام د غوړي سم امت په مشقت کې نوي په تکلیف کې نوي نو کوم شای تاسو ته تکلیف درسي نو هغه مو نبی ته ډېر زیات کومه ده دوک ورسي. اور دریم صفات کوم ده هغه دا بیان شوی ته عزیز علیه حریص علیکم، سمو نبی تو سبنه حریص ده. حریص مطلب دا نه مول مو تروړي یا نظرانه تروړي یا هدیه تروړي، بلکې نبی علیہ السلام د دې خبره هرڅ کول چې ټول امت ته هدایت ملو شي، ما امت په هدایت باندې روشي، قران سره سره ولګوي، الله رزقي جهنم نه بچي جنت ته لور شي. اندرنګ سلام پنځم صفات دا بیان شو رؤوف او رحیم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په انسانانو باندې کومه ده خپل امتیانو باندې ډېر زیات کومه ده رحم کوونکی، ډېر زیات کومه ده شفقت کوونکی. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام له صفات بیان شو. اوس دغه صفاتو کې کومه ده ټول خیر خوهی د انسانیت ته، انسانیت کومه ده هغه سره خېګړه هغه همیشه ابدي تکلیفونه کومه ده باد شي اور همیشه راحتونه دوی ته کومه ده نصیب شي. په دنیا کې هم نبی علیہ السلام خپل امت د پر څنګه اور سختۍ ته کومه د خواخ نه دی کړی بلکې امت د پر عافیت اسانتۍ دوغونی کړي. یا الله مو امت سره خیر مملا، مو امت سره عافیت ولا مملا وکي. اور په قبر حشر کې هم نبی علیہ السلام د دوه خیر خوې بوشتي ده. اور اندرنګي میدان محشر یعنی قیامت ورځ د پر ډیره زیات نبی علیہ السلام امت د پر کومه ده اسانتۍ وخت د جنت ورته طلب کړي ده. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره ژوندۍ د ټول امت د پر خیر او خیر ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت د پر بعضو موقعو باندې څه نصیحتونه کړي دي، څه وصیتونه کړي دي. امت ته پکور د صداغه وصیتونه دا نصیحتونه دا یوت کی او به دې باندې عمل وکي. چې چو سره محبت وي، چو سره مینه وي، هغه د پر خیر لټي، د خیر ولا خبره ورته کوي، د خیر ولا لری ورته کوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام موت د پر کوم فکرمان وو، موت د پر تاسو کومي دواګونی جوړګونی وي هغه هیڅ نه پټی نه دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل امت د پر خیر لري ورته کړی دي، د خیر ول نصیحتونه کومه
کړی ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل صحابه کرام ته وقتن فوقتن حکم نصیحتونه به کولو او دا نصیحتونه به صرف صحابه کرام د پر نه دا نصیحتونه حکم د راځي دنیا پر څومره انسانان روان دي ټول د پر دا نصیحتونه اور نبی علیہ السلام په ډیر جرأت سره خپل صحابه کرام ته خپل بیبیانو مبارک ته بدایلو چې په کومي خبره باندې موت وګورئ او کومه خبره تاسو مونږ وورئ په کوم کور باندې تاسو مونږ وګورئ نو هغه بلا ججب حکومت تاسو تکوي ابن عمل خپل باندې هم کوی مخکې حکومت دا هغه ارسوي خلکو ته حکومت دا خیو موجب نه څه تاسو وورئ دا ګوره دنیا کې غاټ نه غاټ لیډر ویلی نه وی هغه دا ضرورت نه کوي غاټ نه غاټ حکومت عالم ویلی نه وی غاټ نه غاټ ولی ویلی نه وی هغه د سنشي تیرا مو ژوندۍ بس تاسو څنګه مو ګوره هغه څنګه خلکو ته به ډېرې خبرې د سی وی چې په تنهایی کې په هغه کې هغه خبره هغه خلق محترم منډول نه غوړي د څه کمی انسان کې وي لیکن دای واحد دیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه ډېر څومره جرأت سره دا خبره کوله خپل صحابه کرام ته بیبیانو ته به کوله چې مو کور کومه ژوندۍ دا بیان وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څومره د امت د پر ایډیل دا اسوه دا اور خپل څومره دا निजी जिंदगी مهم څومره د نبی علیہ السلام خپل اجتماعي انفرادي تجارتي هر قسم کوم ژوند تیرو دا ټوله کټله نبی علیہ السلام په نمونه کې څومره وچو د نبی علیہ السلام ژوند مطابق څومره جوړ کو نو دا څه نصیحتونه دي نبی علیہ السلام څومره بعض صحابه کرامو ته بعض مقوبندي څومره کړیو نو دا نصیحتونه دا د امت سره خیرخواهی امت سره شفقت ولا څومره دا یو معاملہ ده چې امت ته پکور ده دا نصیحتونه څومره د یود کې په دې باندې د عمل وکي حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا څومره د نبی علیہ السلام سره ډیر زیات محبت وو نبی علیہ السلام سره څومره ډیر زیات محبت وو دی نبی علیہ السلام نو څومره تپسونه کولو چې یا رسول الله مو ته خبر وصیت وکړه نصیحت وکړه نو خبرې به څومره صحابي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ هم څومره اوریدلې اور نور امتیانو ته هم څومره رسولې تر نن اوریدل پورې دا خبرې محفوظ مو ته پر څومره رسیدلې دي نو ته هم په کور د سمو توجه سره ذهان سره دا خبرې وورو یو دي کوم نو حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې وارثه زه د نبی علیہ السلام په مجلس کې ور داخل شم نو نور صحابه کرام هم نو سو نو مو عرض کو یا رسول الله مو ته نصیحت وکړه تو وصیت را تو فرمایي صاحب نه عمل کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سمت او فرمایي چې ابو ذر اوصيک بتقوى الله چې ابو ذر زه ته کوم ادا د تقوی ولا وصیت کوم تقوی ولا فانه ازین لامرک كله دیو جنا سے تقوا دے تو اٹولی ټوله زندگی به خوبصورت جوړ کی رنگینه به حکومت جوړ کی ویلی تو کوم سړی کی څومره تقوا روشي هغه به دغه زندگی د الله عبادت او د نبی په اطاعت کی حکومت تیریږي اور دو ظاهر ده سړی حکومت باطن څومره خستاوی نو مغره به ظاهر هم حکومت خستاوی نه نه څومره الله سره جوړ وی الله سره تعلق وی الله سره مینه وی الله نه ډریږي نو هغه په مخ باندې مغره اثرات حکومت لیدای شي اور هر سړی به دی تیرا دا خپل دوست جوړ کړي د مجلس کې نه د خبرونو حکومت فائدہ وچاته نو تقوا حکومت تقوا شدا تقوی حاصل دا د نه الله حق ځای کوون نه د حکومت مخلوق حق ځای کوون دغه کنه نه الله حق ځای کوون نه حکومت مخلوق ولا حق حکومت ځای کوون نو دا شای حکومت شو کې روغلو نو دا حکومت اصل رنگین ولای ته ملو شو اصل رنگین ولای دا نه دا ځکه کپڑے وچونګي او خو واسکاټ وغوستونګي اور اندرنګي حکومت دا وختو مزیدور جوړ کنګي یا حکومت مو صورت حکومت خوي حقیقت حسن حکومت دا نه دا بلکې الله رسول فرمایي اصل حسن د انسان ولا اغا تقوا ده سړی کی حکومت تقوا روشي الله رب العزت ګره د حج په ضمن کې فرمایي چې ایمان والو وتزودوا تاسو کله حج ته ځئ نو تاسو یو اجنبي ځای ته روان یو یو ناشنا ځای ته روان یو نو دا تاسو کله تاسو ته نو ځون سره زادرا خلای نو ځون سره حکومت د سیمه خپل طاقت مطابق حکومت دا زادرا ځون سره خلای اوس زادرا کې ګره اخراجات روپۍ نه پیسې درهم دینار څه شی کپڑے یو شبل شي ارته شی وو بیک وغیرہ حکومت بربرو نو ګره صرف او صرف انداغه تقوا دا انداغه ذات راه دا چې کوم الله رب العزت فرمایي چې کله حج ته ځئ نو تاسو ځون سره د سفر ولا سامان اخلئ نه بلکې الله رب العزت فرمایي چې دا وشيون خو ته ژوندۍ ضرورت دي خو اصل ذات راه چې کوم هغه څه نه فإن خير الزاد التقوى ته اصل ذات راه چې کوم دا خو تقوا ده ته حج سره وانی اځ ته بهترینه تو شاس کوم ته ځون سره وړي د سامان سره د سامان نه بهترینه شاس کوم دا هغه غځه کې څه ده تقوا ده ته تقوا ځون سره کوم ده وي
کته ډیر ځون سره کومه د ارته شی وسلو خو تقوا د نو وړیا دیتا نو بیا ځکه ډیر غټ غټ ګناونه په حج کې کوي په مینا کې کوي عرفات کې هم کوي په حج کې هم غلط کومه د کوي بیا نو اول شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ته وصیت کی غدا تقوی ولا کوي وصیت کوي چې تقوا اختیار کا تقوی باندې دنیا کې هم کمه پیدا کوم سره تقوا اختیار کی چونکی دا د الله تبي شي تقوی مقصد دا د تقوا دور سره نه د الله حق دی کې نه د مخلوق حق حکومت دی کوي نو کوم سره دا سی وینو دا په دنیا کې د الله ولی ده او الله ولی څه کومه دا الله ولی سره کوم څه کومه چې چړ کې الله پکې سره مو اعلان جنگ ده کومه اور اخرت کې الله پکې ان للمتقین مفازا ته حقيقي کامیابی خو اخرت کې هغه متقینو د پرې دي جنتونه دی غو د پر داد ان للمتقین مفازا حدائق واعناب وكواعب اترابا وكأسا دهاقا دا غشای ورته کومه د جنت کې ملويږي نو بهترین آزاد راه کومه دا انسان د پر کوم اخرت ته تیرون پکور دا اغا تقوا دا چې موږ ځون سره تقوا وېسو دا سینا ته دنیا خو مهار څه شي ته اور کو بغلې مو ودرولې ګوډي مو وخستلو هر څه شي مو کومه دا 20 اور 30 کلو لیکن کومه دا دنیا نه د حال کې لوړو چې تقوا سره نه الله ډور سره نه الله خوف سره نه نو بیا کومه دا نقصان ده دی وجنا تقوا کومه دا احترام دا پیاله کومه دا نصیحت نبی علیہ السلام چوته دا حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ دا نصیحتونه غور سره وره بیا وتا عرض کوي یا رسول الله زدنی قلت زدنی یا رسول الله یا رسول الله نور هم رته نصیحت وکا نور هم نصیحتونه رته وکا نبی علیہ السلام ته فرمایي وتا تعالیک بتلاوت القرآن اے ابو ذر د قرآن تلاوت اور د الله ذکر اهتمام کوا کته قرآن تلاوت کوي الله ذکر کوي نو بیا به اسمان کې د تو ذکر کیږي او زمکه کې به تو د پردا نور جوړوي نور چې تو زړه څه کومه د نورانی وي کوم زړه څه کلا نورانی شي ایمان ولا نور څه کوم زړه ته خوش شي نو داغه سړی څه کومه دا بیا ګناه ته نشي تلای ایمان په طاقت باندې سړی ګناه نه بچ کیږي ایمان په طاقت سره سړی ګناه نه څه کومه دا بچ کیږي اور څومره ایمان کې کمزوري وي مغوره سړی څه کومه دا ګناهونو ته نشي کیږي نو دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې بتلاوت القرآن ته د قرآن پاک کومه دا تلاوت کوا زیات اهتمام کوا ور قرآن تلاوت قرآن باندې کومه دا ځون پیوان دی معنی باندې کومه دا ځون پیوان اور د دې تلاوت د دې کومه دا په تفسیر باندې کومه دا ځون پیوان قرآن مو ته سی قرآن مو ته مطالبه کوي نو فرمایي چې قرآن تلاوت کوا اور ذکر اهتمام کوا ذکر هم چون کې سړی په ژبه سره کومي خبره کوي زړه ته ماغه کوزيږي کچيري مو چې کومه دا ذکر دی الله کوو په کثرت سره نو مو به زړه ته کومه دا نور نه کیږي الله کوي اذكر الله ذکرا کثیرا تاسو ذکر کوی ډیر زیات ذکر کوی یو ځکه فرمایي لعلکم تفلحون تاکي تاسو کومه دا کامیابی ملو شي ذکر کوی نو ذکر کوی سره به تاسو کامیاب کیږئ نو ذکر اور قرآن د دوړو سره کومه دا ایمان زیاتیږي نور کومه دا غزړه ترسي کله چې سړی ایمانی نور څخه کله سړی زړه ترسي نو به دا سړی ګونو طرف ته نسی بلکې دا بیا دین طرف ته سي نو قرآن څه شي دا د الله ولا کلام دا کوم سړی دې سره محبت کوي الله رب العزت به دې سره کومه دا محبت ستي نو نن مو کومه دا ګوره د قرآن تلاوت کومه دا پرېښ دولو قرآن د پر کومه دا وخت نه ور کوو قرونو کې کومه دا غاني بجاني په اوازونو خورتي خو د قرآن تلاوت اوازونه نن قرونو نه رسي مخکې به په محلو باندې تیرې دي قرونو نه به کومه دا د قرآن اوازونه وروتو نن به کومه دا وار ټکای او ته سوال بکای چې د غانه بجانه باندې کزلاغونه علم سپون دواره پته نه فل کوم کومه نو کله چې دی الله غیر خبرې کیږي الله نه فرمانی ولا اوازونه کله وچتیږي نو بیا غبن لعنت رسی به د خلق ملعون کیږي د الله رحمتونه برکتونه د خلقونه سکیږي دا به وچتیږي یو حدیث کې رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زړونو ته زنګ لګي لکه څنګه واس پنه ته او بو وجنه زنګ ولګي عرض وکړه یا رسول الله د دې علاج څه شي دا وای فرمایل چې دوا علاجونه دي ولا تاسو غوړې ته مزرنه د تورواله د ظلمت د کفر د شرک د ګناهونو تیاری څه کومه د وځي نو د دې علاج دوا شوندي یو مرګ څه کومه د کثرت سره دا وای او بل څه کومه د قران پاک ول تلاوت کوي زړونو ولا زنګ به مت کومه د لری شي نن مت کومه د زړونو زنګ آلود شوی دي زړونو مت کومه د سخت شوی دي او بازونو خدا ته شوی دي ته بالکل تکتور شوی دي زنګ آلود شوی دي ته هدایت ولا خبر اور باندې اثر نه کوي مبني بر پته ورته لشي چولا لسما ایسا چولا پنځما ایسا یعنی اکثریت کومه دا بس دا حال دا زړونه ټوک تور شوی دي بس خیر طرف ته نیکی طرف ته کومه د زړونه نسی بلکې شر طرف ته کومه د زړونه چی
اور علماء لیکلي دي چې د الله عذاب کومه ده صرف کون ورېدل نه مانه د سړی وي تیر قوم وروړي د الله عذاب راغلو یا زلزلې صرف یا سیلابونو راتلن یا انسان نه خنزیر یا کومه ده بزو جوړ شي دا صرف د الله عذاب نه ده علما فرمایي ته د زړونو سخت کېدن دی وسړي زړه سخت شي کنه دی الله خوف دی الله ډور د قیامت د جهنم د واجب نه کومه دا اگر زړه نرم نشلو نو علما لیکلي چې دا بدترین عذاب ده دینه بدترین عذاب کومه دا بل نشته ده زړه سخت کېدن مطلب څه ده چې زړه د مکمل کومه دا سخت شي تور شي کله هم به دې سړي هدایت طرف ته کومه دا زړه نه زړه کومه دا نه نکي طرف ته زړه نه دا د دې کومه دا توروالی نشنه نه که یو سړی چې زړه صاف وي نشری څه شنه نو دې نشری دا غره خیر طرف ته خیر ولا کرونو طرف ته الله احکاماتو طرف ته نبی علیہ السلام برکو طریقو طرف ته دې زړه نه چې ډریږي تر وحشت ورته محسوس کیږي دا شی وکړه سنت پرې دا وکړه دا وکړه خو د جوابونه خبره ودا سنت مطابق وکړه چې بو ورته لګي سنت مطابق کپڑے جوړ کا سنت مطابق وخته جوړ کا سنت مطابق مخ جوړ کا سنت مطابق کومه د خپل بیرونی اندرونی ژوندۍ جوړ کا د شینه ورته کومه دا صرف ډور ورته لاګي ګوره په کائنات کې بدترین قوم کوم دا کنه يهود څه دوی باندې دا عذاب کومه دره نازل شوی ولا پکې ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه تلار بلدت فرمایي ته يهودو د توسو زړه خو کوړی نه زیات سخت شلو کون ولا کوم کونی کوم دی باس کونی د سیدی ته اغونه کومه دا اوبر وځي خال تر اوبڅخي بعضو کونو نه ډېر زیاتې اوبر وځي او بعضو کونو نه کومه دا لګي اوبر وځي او باس کونی الله رب العزت مخته ټیټ وي سید دی کوي د کومه کونی د سلانډینګ کیږي کنه د کونی رپری وځي دا دی الله خوف وجنه کومه دا رپری وځي دا دی الله ډور د وجنه کومه دا رپری وځي نو اے بدبخت تاسو خو اشرف المخلوقات یو د ګورای يهودو ته تاسو خو اشرف المخلوقات یو انسانون یو آسمانی کتاب منون کیو په کور خدا سیوا ته تاسو خو کومه دا یعنی زړه کومه دا کم از کم څه کون غوندي خو کومه دا کون غوندي خو شی وای ته خلکو نه لګونی کومه دا سیراب کېدلای کنه بلکې تاسو خو کومه دا هغه شانتي هم نشئ کون نه هم کومه دا زیات کومه دا سخت شاله په کې فهي كالحجاره او اشد قسوه ته د دوی زړه کومه دا کونی بلکې کون نه هم کومه دا زیات سخت شلو نو ګورا دا کومه دا دویم کوم نصيحت شروع کنه اغا د څه شو چې ته څه کوه د قران اے ابو ذرا خبره مت کومه نصيحتونه ولا شروع کړو چې نبی اسلام خپل امت ته کوم نصيحتونه کړی دي نو دا دی په سیمن کې خبر راکړل تعالیک بتلاوت القران چې ته د قران تلاوت کوه قران په معنی باندې قران په مفهوم باندې ځون کوی کا قران تفسیر ته کې نه قران ته وخت ورکا اور دویم کومه دا ذکر دی الله کوا ذکر الله کوا ذکر ته کومه دا وخت ورکا دې سره به د تو زړه کومه دا نرم شي د تو زړه ته کومه دا ایمان ولا نور شي هغه سره په الله مخ ته جوړی کنه کوم سړی زړه کې د ایمان ولا نور وي او زه قران ته وخت نه ورکومږي قران باندې ځون نه کویاونګي دا الله ذکر ته وخت نه ورکوم دنیا غنټه خبره کومه دا کوایشن الله ذکر ته لاس منټه نشم کې نستا जब तन्हाई की कीनेंगे जोन मरी पोसना कपड़ा ओछोंगे और अल्लाह जिक्र वकन ला इलाहा इल्लल्लाह सल गुजरवायन दुरूद शरीफ सल गुजरवायन अस्तगफिरुल्लाह सल गुजर सुकुमा दवन अल्लाह अल्लाह सुकुमा दवकंगे ताकि तुमो जड़ता दा ईमान वले नूर सुकुमा दा पूछी नो जिक्र सर सुकुमा दा कुरान तिलावत जिक्र सर सुकुमा दा दे फायदे तो यो खो सुकुमा दा जड़ ईमानी सुकुमा दा नूर जड़ता कुजीगी और पे दी बरकत बदागवी सुकुम जुनु सख्तई दा सुकुमा दा लरकीरी सुकुम जुनु सख्तई ता अशद्दुल अज़ाब सुकुमा दा यलेशी तो जड़ सख्त केदन दा सख्त अज़ाब दा नो यो सुकुमा दा दागा वसियत हो बेवत नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम मजीद फरमाइते है बुजुर्ग कुरान पाक तिलावत कवा नो टुल साहब इकराम सुकुमा दा नोस्तु अल्लाह रब्बुल इज्जत दो टुल सुकुमा दा कब्रना नूर न सुकुमा दा डाकी नो दगो कचरी दा सवालात नवय कड़ी मुत बनंदा पाता सरंग लगेदा दोई कदा खबरी मुत नवय रसूली मुत बदा सरंग सुकुमा दा पाता लगेदला नो दिव जिना दे साहब इकराम जिंदगी पड़ो इस दो नबी अलैहि सलाम न कुम सवालात कड़ी कुम नसीहतुन तपसुने कड़ी ताकि सुकुमा दा नसीहतुन जिंदगी की मख्तवी गम मुताबिक खपल जवन तिरो बिया व फरमाई जिदनी या रसूल अल्लाह या रसूलुल्लाह लागोंदी नूर ता नसीहत वसी वका नूर नसीहतुन रता वका नबी अलैहि सलाम तो फरमाई तआलैका बितुल सम से ए अबू जरा खामोश होसा खामोश जैसे खबरे मा कवा यानी खबरे सुकुमा दा मा कवा बस कुमी कोर वाला खबरे मा आगा कवा दिव जिनत खामोशी सुकुमा दा शैतान द पकई कि कोम सड़ी ता जैसे खबरे फान वर कई कना गदर पते किदाई निशी तगा चिते कि खबरे उने कि नो खबरों की जहरी खबर दा दरवेग बाखली नवजी गैबत बाखली नवजी चुगल खरी बहम खली नवजी जेड़ा बखली नवजी पक्का बखली नवजी
داسې ځکه فرمایي ته بعض دفعه انسان خپل نه داسې خبره وځي تا د وجه نه ایمان نه پرېښ شي نکاح سے کومه د موت شي ځکه ایسه پہلے تولو پھر بولو دا مشهوره مقوله ده اردو کې چې پہلے تولو پھر بولو کومه خبره خپل نه راوباسي سوچ پکوه ته ځکه ځکه نبی اسلام فرمایي چې ډیر خلک به دوزخ کې دی خپل ژبه د واجب حکومت دا اچولې شي ډیر خلک به دوزخ ته تي د خپل حکومت دا ژبه د واجب نه نو موږ خپل مجلسونه څومره خبره فضول ورکی حکومت دا کو او الله رب العزت مو معاف کی د مو مجلسونو د مو غونډه هغه رنگینواله خو بس حکومت دا بل برئی بیانوندا ته بس بل پسې حکومت دا لګیو او حکومت دا به مزار ته هم اندی کی رسی ته بس بل پسې حکومت دا خې خبره کو خای پردار منډه کو خص حکومت دا غیبت ور پسې وکړو نو کچیر انسان ځن کې دا صفت پیدا کی د خاموشي ولا نو دا ډیرو ګناهونو حکومت څه شي مانی بشي به وتا ابو ذر رضی الله تعالی عنہ عرض کوي یا رسول الله زدنی یا رسول الله نور هم را توصیت وکړه ګوره دا د ایمان طلب ګوري دا د نیکو اعمال طلب ګوري خلکو نن خو موږ دین خبرونه تنګي ته بیان ډیر ستار کو مړه تعلیم ډیر ستار کو دا کله ختمي خدای خبر دا خلکو چې دوه دا شیون غختلو نبی اسلام ته فرمایلی یا رسول الله نور توکا نو فرمایي ته ایاک وکثرت الذبح نبی علیہ السلام ته فرمایي ته ابو ذر زیات خوند ما کهکهی څه کومه دا مال غوا زیات څه کومه دا ما خوندا فانه یمیت القلب دا بیجا خونددن دا کهکهی څه کومه دا لګون د سره زړه مړشي زړه څه کومه دا مړشي د انسان زړه کې څه کومه دا ایمانی نور وي دا ایمانی نوري څه کومه دا مړشي ګوره یو مسکراهټ تا یو څه کومه دا کهکها دا تاسو بس مسکراټ دي ته وګورئ چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څخه هغه باندې د اټول امت څومره زیات غم څومره زیات فکر و تشبیه به کومه دا پسې دله امت ته به دعا کوله اور ایوه وسړی کوړته تلن دروازه ټکوان چې کلمه وایا ایمان راړه صلا د جهنم ور نه وستی جنت ته د بوزي او امت ته دا وصیتونه نصیحتونه تو سویا چې د نبی علیہ السلام مسکراهټ به څنګه دیو بس نن خدای الله رب العزت مفیو کی کنا پټیونو باندې پدا سوشل میډیا باندې هغه سړای فنکار هغه سړای د قوم ولا هیرو ګڼل شي ته کوم زیات حال خوندې بس د څنګه کنه دا بس هغه ولا ویډیو غونې مخال ګوري هغه ته توجه ته کمنټونه هم کوي ماشاءالله تر خبر کوي ټول خوندې لګي او هغه به هغه خوندونه د پرا درویغ به هم یي او هغه خوندونه د پرا ته ګوره ناروان رو حرکتونه به هم څومره پسټیجونو باندې کوي کنه اور دا ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ته کثرت سره خندونه ځون ورستا چې دې سره زړه څوک مدمړي دغه خلکو ته نږدې ما ورسای ګورې چې خلکو خندونه د پرا نبی اسلام درې غوړو فرمایلو ته هلاکت اخړي د پرا ته کوم خلکو خندونه د پرا درويږي یو خورشتا باندې صاحب کې ساش شوی وي ته کومه دا هغه د بیان کلام یو په درویغه باندې چې د کوم نن سبا دا کاروبار جوړ شوی دا د نن سبا حکومت د شي د پر دومره د مود خپل نوجوانانو غیر خبرې نه کوي حکومت د ټیک ټاک باندې حکومت دا کوم قسم ته حرکتونه د شروع کړي دي کوم قسم ته ناروا حرکتونه د شروع کړي ته ما فالوور زیات شي مولا فرندز حکومت زیات شي او مو د خلک زیات حکومت لایک روکي د مولا خال ویډیو حکومت زیات وګوري او ټیک ټاک باندې خطر تاسو وګورئ علماء فتوا دیر کړه دې کتن حکومت حرام ده نو دی وجینا دغه شیانو نه حکومت دا ځون ستن مت څوار لا سو کوله مخکې دا نصیحتونه شوې دي چې ګوره دښینه ځون وسته دا به تاسو ایمان نه لري کی دا به تاسو زونه کې کوم ایمانی نور د دینه و حکومت لري کی نو بیا حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ مزید عرض وکړ یا رسول الله زدنی یا رسول الله نور هم رته نصیحت وکړه نبی علیہ السلام ته فرمایي ته قول الحق وان كان مرا ته اے ابو ذر حق خبره کوا اگر چې ته ترخاوی نه لګي حق خبره کوا حق خبره حکومت دا پر دوامه مگر دومره خبره ده چې باس خلک حق خبره په اړ کې د خپل زړه ولا بڑوس حکومت او بوسي مثلا یو سړی بني غوساوي کنه یو سړی سره نه لګي نو هغه په هغه بني غوسه خو په بل طریقې و بسای نشي بس هغه ته چې یو خبره لوست ویر شي ته بس دا حق خبره ده نو به هغه څنګه حکومت د عزتي هغه څنګه شرمي دا طریقه نه حق په هغه طریقې باندې بیان کړي په کومي طریقې باندې نبی علیہ السلام بیان کړی دا نه حق بیانونه چې د بل د عزت نفس حکومت د مجروح کلو بل سړای د حق نه حکومت لری کلو یا د باز دوی کې د خبره دا که څو ور د ولا غول خال د خپل کې حکومت د وجنګولو نو حق بیانونه هم حکومت طریقه د 10 کوان په کور ده نو حق خبره کوا اگر چې چوته ترخا ولګي خو په طریقې سره
بیا وته مزید فرمایي ته زدنی یا رسول الله، یا رسول الله نور نصیحتونه ورته هم وکا. نبی علیہ السلام ته فرمایي لا تخف فی الله لومة لائم، ته اے ابو ذرا د الله په معاملې کې، د الله نبی په معاملې کې، د الله دین په معاملې کې، شریعت په معاملې کې څه چوک ته ملامت کوي نو ملامت پروا ونه ساتي. ته ته بخالي ته خو د انسانون چې ته ورسېدلو خال څه کومه چاند سورج ته ورسېدلو او ورته څه کومه دا 1400 سال مخکې پورني عرب ولا بدوان ولا خبرې ته وسامو ته کوي څه کومه ده دی الله دین هغه خلکو د پراو هغه د بعد کومې سدانې وي هغه د پر همو نن د پر هم د قیامت ورځې پورې خلکو د پر دا دین ده. اور الحمدلله دا دین کې داسې څه نشته دي چې هغه د انسان فطرت نه هټه وشای وي. ویلې چې د کومه استنجا طریقه نبی علیہ السلام 1400 سال مخکې خېلی و، ویلې عین نن فطرت مطابق نه ده. کته یې 1400 سال مخکې ولا خبره ما کوه بس به استنجا طریقې څه کومه ده پرې به استنجا ما کوه، استنجا طریقه بس به ختم څه کومه ده، به بدن بوئی سي به بدن پاک وي څه کومه ده. نبی علیہ السلام څه شی هم 1400 سال مخکې خېلی دي رهتي دنیا د پر هغه ایډیال ده، هغه څه کومه ده انسانیت د پر اسوه ده، اسوه حسنه ده، عین فطرت مطابق د قیامت ورځ پر انسانیت د پر. خو بس کله چې انسان زړه نه کومه ده ایمان ولا نور وزي هغه ته حیوانیت کومه ده ور منتقل شي، هغه ته شیطانیت کومه ده ور منتقل شي، هغه ته کومه ده هغه کارونه خان درګي لکه حدیث پاک کې رسي ته ما امت کې باخري کې داسې حال روشي ته په ظاهرا به انساني خو نه به بیړی وي بیړی لیوه به وی لیوه شکل به انسان وي خو حرکتونه به لیوان ولوي. تاسو ګورئ د وړو وړو مشمونو سره کومه څه وشو د سورې مخ کې علي شاه هغه وړه غونی مشومه هغه سره هغه دوه درو درندو کومه د څه قسم ته حرکت وکړو سحر سړی وته کومه د وژړې د سو ګره دومره وړو کې مشومي سره کومه ده یعنی انسان ذهن کومه د کور پرېږ دی. خدا خبر نه دا ویلي تعالی رب العزت فرمایي ته اولایک کل انعام بل هم ازل، څه د کله دا انسانیت نه وړي کنه لا پکې جناور نه هم زیات ور بدتر شو کومه جناور کې مونږ دا یو کنه څه لیوډر هغه دا متون ډیره زیاته کوي، شیر منګور څه کومه دا ډیره زیاته متون کوي نو الله په فرمی دا لیونه پړنګ نه او داس منګور نه لړم نه هم به داسه شو ورته شلو. نو دیو جنا فرمایي ته لا تخفي لومة لائم، ته کومه دا حق بیانونه کې دین معاملې کې د الله نبی په معاملې کې دین شریعت په معاملې کې د چوب ملامت پروا ما ستا څه خال څه کوي تور ته ګیره پرېګ دا والا د خال څه کوي ته پچی وی چاته کړی دي د خال څه کوي ورته کومه د مت ته ودا سنت مطابق وکا څه کوم سړی الله دین په معاملې کې د چوب ملامت پروا وسته لا خاص صحیح دی رب خاندان لخپاشي چلو صاحب ستنده شونتی کو دی بس الله دین باندې پخا کې یک دا والا دینه ایمان څه کومه د وته ایمان نه څه کومه محروم کېدنه خطر ده دي سړي اور دا دی الله نبی څه کومه دا رښتې دنیا قیامت ورځ پر ایمان ولا وته یې خبردار وسای مو معاملې کې د الله معاملې کې دین معاملې کې د چا ملامت پروا و نه ستای ګورای. به وته فرمایي ته زدنی یا رسول الله یا رسول الله څن نور وس نصیحتونه رته هم څه کومه دا وکا. نبی علیہ السلام ته فرمایي ته لیحجزک عن الناس ما تعلم من نفسک، ته اے ابو ذرا ته خپل کامیانو باندې خپل تو کې کوم عیبونه دي کوم برین دي هغه باندې نظیر ستا نور خلقو کتنې ته کومه د مقادر ته ملو نشي ګوره خپل کمزورای باندې خپل عیبونه باندې کومه ته څکوا نظیر ستا ګوره کوم سړی په نور خلقو برینو باندې نظیر ستی نو دین خپل کومه د عیبونه به څه وي پیر وي. دی وجنا یو شاعری یی سنتی حال کی جب اپنی خبر نتی حال کی جب اپنی خبر دیکھتے رہے تھے اور ان کے عیب اور ہنر چکل خپل حال والا خبر رتنو نو بے نور والا عیبونه قتلو بیسیت پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. چکل م په خپل عیبونو باندې نظیر وچولو نو شاعری ته بیره ته ایچو کا بات ونه لګی دو بیا ټولو کې ته صفاتونه په نظیر راتلو ځون راته عیب دور لګی. نو دا یو زبردست وصیت تا مو کوم د ایمان ولا نور نه محروم دی وجه نه هم محروم یې مو بلکې عیبونه ګورو دا داسې مو ځان ته دې څه څنګه کوم مو نظیر څنګه دا مو نظیر آیا الله حکم مطابق استعمالي کی مو جبا مو غونه مو سوچ مو فکر مو جذبات مو احساسات مو کیفیت څنګه دي مو نجی زندگی مو بیرونی زندگی مو جلوت مو خلوت څنګه ده کوم
نو خپل آیا بوزره خپل غته ګوره کامیانو ته ګوره نو دې سره به څه شي وي ته ته به احساس د ګناه ولا حکومت پیدا کیږي او دې سره به حکومت به توفیق ملويږي کله سره خپل ګناهونو باندې نظر نه ستي په بل باندې نظر ستي نو غته خپل ځان به ارسه لګي نور وته حکومت به ایته هم نه لګي نو الله رب العزت نه دعا کوو یا الله متهم په دغه خستا او نصيحت ولا خبرو باندې حکومت عمل کولو توفیق را نصیب کا او ټول امت مسلمانانو ته الله په دغه خبرو باندې عمل